زه د مټه ټیچر اسوسییشن او د اپټا د څومره ملګري چې دي او څومره استادان دي د دوی ټولو شکریا ادا کوم د خپل طرفه د خپل خاندان د طرفه چې دوی راغلل او زموږ د ورور په یاد کې دا کانفرنس منعقد کړ. ستاسو ډېر ټایم نه لرم، خو زه به تاسو ته د بابا متعلق یو دوه درې خبرې وکړم. د هغه د شخصیت خو ډېر زیات پهلوګان دي. ما ته په ژوند د هغه ډېر معلوم و، د مرګ نه بعد ما ته اوس پته ولګېده. زه به تاسو نه دا یو درخواست کوم چې زما د دې ورور سره ستاسو کوم تعلق و دا به تاسو زموږ د خاندان سره ساتئ. او ما بله زه غیب الشاه باچا ته مې ویلي دي چې کله مې څه مړی ژوندي وي د استادانو زما د دې ورور دا څومره ملګري چې دي نو ما به لازمي خبره ځکه چې ستاسو د دې لاین نه لږ بدل یم. زما خپل کاروبار دی، زما دا ورور هم دی، زما نه مشر دی. نو بس دا به د هغه یو نښه ده تاسو سره، او انشاءالله تاسو به موږ سره دا خپل تعاون جاري ساتئ. دا مړي ژوندي به انشاءالله ما غیب الشاه باچا ته مې ویلي دي او سید خان لالا هم شته دی، ټول شته. زما نمبر هم شته دی، زما د ورور نمبر هم شته. هغه یو ډېر بل شان سړی و جي. هغه چې به څومره اکټیویټیز کولو نو چې ماسخوتن به شو او زه به کور ته رالم نو ستاسو کې به څومره مړی ژوندی شوی و نو پلاني ځای ته تللی وم، پلاني ځای ته تللی وم، دې ځای ته تللی وم، دې ځای ته تللی وم. دې استاجي کې واده و دلته دغه و. ستاسو د یو څو ورځې مخکې زموږ د بیلې د هغه ډېر ښه ملګری طارق شاه باچا د هغه د زوی واده و. هغه ما سره یو دوه درې ورځې مخکې د مرګ نه ډسکس کوي چې دغه دا کلي کې روټۍ ده او بیا په دغه کې هم د په شادي حال کې هم دغې له به ځمه او ډېر ملګري یې چې دوی ته وینا وکړه. نو هغه یو ډېر دینداره سړی و او یو ډېر بولډ سړی و او حقیقت پسند سړی و. بوسلان نه به اوبه نه بوتلې بس چې تا کې به غلطي ورته ویې دا کار دی غلط دی ته پوه شوه. خور باندې بوسلان نه به اوبه نه بوتلې. دغه د زندګۍ ډېر فیلوګه ما ته معلومه مو، خو د مرګ نه بعد څومره خلک چې رالله او د هغوی نه ما واورېدله نو نیم ما ته معلوم و، د نیم نه زه خبر شوم. د هغه ډېر خدا ترسه سړی و، د خیر ښېګړې دا کارونه مې هم ډېر کولو، د مړي ژوندي هم ډېر تکړه و. لکه ما ته اوس دا محسوسېږي لکه چې هغه به د دې کلي د دې خپل برادرۍ چې کومه اساتذه برادري د دې دا مړی ژوندی بل د هغه د ړو زړو ډېر زیات و. هر څه پسې به ځان رسو که به ته نه کېده نو ما ته به یې ووایي چې دا پلانې کار کول غواړي، داسې سرکار کې زموږ هم بزنس دی، سرکاري ملګري به ما ته به یې ووایي دا کار داسې نه کېږي، پلاني ته وینا کول غواړي، دا وینا کول غواړي. ماسخوتن به هر ماسخوتن چې زه به کور ته رالم هر ماسخوتن به زما کمرې ته راته او ستاسو د ملګرو چې به څومره مړي ژوندي وو، مړی به شوي وو، غم ښادي به شوي وو، دغه به ما سره ډسکس کوله، یا د استاجي باندې دا تکلیف دی یا دا ټولې خبرې به ما سره ډسکس کولې. غمخور سړی و، د هر سړي غم و سره، د هر سړي ورسره فکر و، د یوازې د استاد نه د خپل محلې د کلي د مشر د کشر او دا خدمات چې د هغه داسې سیاسي ګوند سره د هغه څه تعلق نه و، خو لکه هغه به هر سیاسي ګوند چې دی که هغه سیاسي ګوند و که سماجي ګوند و نو د هغې د خلکو د هغه ډېر زیات قدر کوو ځکه چې هغه به کوم کارونه کول نو هغه ټول غیر سیاسي وو. بل هغه چې څومره کارونه ډېر کارونه داسې وو چې هغه موږ ته هم پته نه وه، د ملګرو ته به هم پته نه وي، هغه به د نمایش دپاره نه کول. بعضې کارونه داسې وو ما ته اوس لکه پته ولګېده ډېر ملګري راځي، ډېر خلک راځي زما د دې محلې زما د دې کلي چې د هغې موږ ته پته نه وه، خو داسې ذاتي د هغه چې کوم د خیر ښېګړې ذاتي کار و نو هغه به د نمایش دپاره نه کوو. زه اخره کې تاسو نه ډېره شکریا ادا کوم، څومره ملګري چې راغلي دي، مټه ټیچر اسوسییشن هم دا شکریا ادا کوم، د انعام صاحب دې هم شکریا ادا کوم، ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. دا به مې تاسو درخواست وي زما د مشر د ورور هارون صاحب چې دی دا تاسو سره دی، ستاسو ما قیب الشاه باچا ته مې ویلي چې څومره مړي ژوندی راځي نو انشاءالله ولدي تاسو ما خبروئ، ځکه چې زه د خپل ورور دا څومره ملګري چې دي
ستاسو مړی ژوند دی او ستاسو دا قدر چې دی دا په ما واجب دی او انشاءالله دا په دواګانو کې یاد ساتئ او دغه به تپوس پوښتنه د مونږ ټولو کوي، مونږ به انشاءالله ستاسو کوو. والسلام.